دا ستا په چم کې چې یتیم بچی نهر وده شي مشره تاوان دې مبارک شه حج دې نه دی شوی حاجي خو درته نشم ویلی خو مشره تاوان دې مبارک شه دا سیټ کې ویډیو وګورئ لږه بیا پې یو څو خبرې کوو لکه نن دویمه ده د قسم نه کوم ډوډۍ خوړلي او چاله ویلې خو نشي تېراغی په ځان نار نه ورو تېره وشپوسي او ډېر خلک راپورې خاندي مه وایي دې سم دم دی وشي الله دا ښکاره کړه چاته نه ښکاره کړه نشته به جان نه مړه خوړلی بس نشته پیسې شته نه چې راړو وشي او چاله ویلې خو نشم تم ده که ډوډۍ نشته پیسې راکړه لاسه واچوه راله چاته نه وایو بس خلک پې ورنه ورکوي بیا په دې وایي چا نه غواړو نه نار نه ورکوو پراته خو چا نه غواړو هغه چې مدرسې نه راشي خو ته به رغېږې که نه وایي وایي زما به ختم وي ستا په نظر راشي به که نه وایي هغه بچې به راوشي نظر دوا کوه راله بچې وایي زما به ختم وي به وایي مله به راځي ما بچې راځم بدله ولې نه راځم بدله ته چاړي ابو ته به کله غږېږي بچې به دوا کوه بس الله خوښه ده چې بای جان بس ډېر مجبوري مې ده پوه شي ما چې بچو له غواړم بس زړه مې روانېږي پوه شي او هېڅ سره مې نشته والله مې سره ده نو سره مې نشته او بس په دې باندې تنګ یم بای جان بس مه راله پکاره پوه شي کور کې مې ښه کټ کې بیماره پرته ده زوی کټ کې بیماره ده پروت دی ماشومان کوڅو کې داسې لږ ګرځي لږ یو لوی لس روپۍ راکړه بل لوی لس روپۍ راکړه هېڅوک چاته نه ورکوي پوه شي نه څوک چا په کار راځي لکه نن دویمه ده د قسم نه کوم ډوډۍ خوړلي او چاله ویلې خو نشي تېراغی په ځان نار نه ورو تېره وشپوسي او ډېر خلک راپورې خاندي مه وایي دې سم دم دی پوه شي الله دا ښکاره کړه چاته نه ښکاره کړه بس نشته پیسې شته نه چې راړو پوه شي او چاله ویلې خو نشم تم ده که ډوډۍ نشته پیسې راکړه لاسه واچوه راله چاته نه وایي خلک پې ورنه ورکوي بیا په دې وایي چا نه غواړو نه نار نه ورکوو پراته خو چا نه غواړو ته خو به قربان رضا باندې نهار تېره کړې که نه ته خو به روټۍ ونه خورې خو دا ماشومانو سره څه کې ماشومان څه وایي بس بھائی جان بس د الله سره بس پراته بس ګنو وشي بس کله ورسوق بس مو ولا دم منډې ورته وهي کله کوم خوا یو بل کوڅو کې ول دم منډې وهي ولا مور والا منډې وخي یو درله بل ځي سوال کوي څه وایي خلکو ته خلکو چې بس خاوند په سترګو معذوره دی او کټ کې مې زوی معذوره دی اوس یې وس طاقت مې نشته بس څوک ولا 500 ورکوي څوک ولا 100 ورکوي پوه شي بس دومره راشي بس د ماشومانو پې روان شي پوه شي سره د ماشوم د 200 بودلنګ سره د پی راړو پوه شي یا بس نو خو مې څه سره نشته پوه شي بس الله ما سره بس نه الله په سره بس ناست دا ویډیو تاسو ته ښکاري په دې سیټ کې تاسو په خدای تعالی یقین وکئ یو په سترګو باندې معذوره پلار د هغه بچي د هغه معذوره بچي په کټ کې پراته او بیا د هغه بچي چې کومه دی بار په کوڅه کې چا نه 10 روپۍ او 20 روپۍ غواړي هغه نه باوجود 10 روپۍ یو سړی ورکوي او هغه نه باوجود ورته دومره خبرې وکړي چې هغه د وینو نه دي په خدای تعالی یقین وکئ د الله تعالی لاک شکر دی چې دا د رزق ورکولو وعده الله کړی د رزق الله ورکوي که چېرې دا د بعضې کسان ورکولی نو دا به لا څنګه وه زما رب خو هغه غفور رحیم ذات دی چې د دنیا ټولو مخلوقاتو ته رزق ورکوي ښه په ټیم یې وررسوي که چېرې دا د یو بل په لاس کې وي نو دا به بیا څنګه وه تاسو داسې سوچ کړی دی چېرته ځکه 10 روپۍ د دې بچو ته یو سړی ورکړي وایي بیا ورته دومره خبرې وکړي دومره پیغورونه او زه دا یو خبره کومه وایي مشره تاوان دې مبارک شه حج دې نه دی شوی دا ستا په چم کې چې یتیم بچی نهر وده شي مشره تاوان دې مبارک شه حج دې نه دی شوی داسې بلها حجیان به وي چې هلته د خدای کور ته ځي او 10 او 12 لکه روپۍ به لګوي ښې په درز
خو د هغه په چم کې چې کوم دی داسې یتیم بچی ناهر وده کېږي، داسې معذوره پلار په سترګو چې هغه ته دنیا نه ښکاري، هغه ناهر وده کېږي، 2 او 3 ورځې هغه کره روټۍ نه وي. نو زه څه ووایم حاجي تا ته زه څنګه حاجي ووایم، په کومه خوله درته حاجي ووایم چې ستا په معاشره کې ستا په چم ګاونډ کې یو سړي باندې دومره سخته تېرېږي د لوږې د لاسه، ستا ښه وس کېږي او تا هغې نه باوجود چې کومه دی د خدای کور کې په لکونو روپۍ لګې ځې او دا نهر دی. ستا په معاشره کې ستا په مالت کې چې کوم سړی نهر وده کېږي نو بیا ته د خدای کور ته ولې ځې؟ خو ته ولې داسې یورپي ملکونو په رخ نه کې، داسې یورپي ملکونو په ولې نه ځې؟ ته نوم هم کې، ته چکر له ځې، ته که چېرې چکر له نه تلې نو تا به په دې چم ګاونډ کې غریب باندې د مال دولت نه لږ ویشلی او زمونږ په چم ګاونډ کې چې څومره غریبان دي دغه شانتې ما ته دا هم پته ده دغه شانتې چې زمونږ په چم ارد ګرد کې خواوشا که چېرې موږ نظر واچو هلته کې مالداره کسان هم شته، که چېرې لږه غوندې پیسه خرج کړي نو د چم ګاونډ هغه ټول غریبان چې کومه دی د هغوی به نوڼۍ لږه لمده شي او هغوی ته به ښه د رزق بندوبست وشي، هغوی ته به ښه د روټۍ بندوبست وشي. خو دا حاجیان چې کومه دی د خدای کور ته ځي غټې غټې خرچې کوي، خو په دې چم ګاونډ کې چې کوم باندې ورته ثواب میلاویږي او د کوم باندې چې د هغه غاړه الله نیسي هغه ته پیسې نه ورکوي. د چم ګاونډ د یتیم د بېوسه د غریب حق خو د حج نه په تا ډېر فرض دی، نو ته بیا دا ولې نه ادا کوې او ځې هلته په لکونو پیسې لګې؟ ته یورپي ملک ته چکر له ولې نه ځې؟ ته نوم هم کول غواړې، پوه شوې؟ ته نوم هم کول غواړې چې نوم مې دې د حاجي شي او چکر مې دې ولګي، ځکه حاجي خو زه تا ته نشم ویلی ځکه چې ستا په چم ګاونډ کې نن په غریب باندې دومره سخته تېرېږي. بیا څه شوه ستا هغه مسلماني؟ ملګرو دا ویډیو مخکې هم د ملګرو سره شیر کړئ.